أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة الأعراف 103 نمبر آیت. دی 103 نمبر کی د سورة اعراف شپږم نمبر واقعہ شروع شوه. دا د موسی علیه السلام واقعه په دې ځکه کې ډېره تفصیلي ذکر شوی ده. د موسی علیه السلام د واقعې تفصیلي ذکر کېدل او نور مختصر ذکر کېدل د دې ډېر وجوهات. یو وجه دا ده چې د نبی علیه السلام ته یو قسم له تسلي ده چې که ستا دشمنان سخت او خطرناک دي نو د موسی علیه السلام دشمنان هم په دشمنۍ کې وزت کې په بدنیتۍ کې دینه څه کم نه و. دویمه دا چې موسی علیه السلام په دې لاره کې ډېرې سختې تېرې کړې وي نو که تا ته سخت راځي نو برداشت کوې ځکه چې د پیغمبرانو میشن د معمول له هغې د اسلام لپاره دغه شان کړاوونه تېروي. دریم نمبر د موسی علیه السلام د دې واقعې نه ډېر زیات احکام معلومیږي، ډېر احکام او ډېر عبرتونه او نصیحتونه د موسی علیه السلام د واقعې نه معلومیږي. نو په دې وجه دا واقعه انتهایی په تفصیل سره ذکر شوې ده. الله تعالی وایي ثم بعثنا من بعدهم موسی، بیا موږ ولېږو وروسته د دوی نه. دغه مکه چې کوم د 15 پیغمبرانو ذکر وشو د دوی نه وروسته موږ ولېږو موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو آیاتونو سره. آیاتونو نه مراد تورات آیاتونه هم کېدی شي. آیات په معنا د نقص سره راځي. د دې نه مراد د موسی علیه السلام معجزې هم کېدی شي او د موسی علیه السلام سره د نورو پیغمبرانو په نسبت باندې معجزې هم ډېرې وي. اکثر مفسرینو لیکلي دي چې د موسی علیه السلام سره تقریبا 2 پورې مشهورې معجزې لرلې، اگر چې د نبی علیه السلام معجزې د 3.5 نه بره هم تاریخ نقل کړي دي. د نبی علیه السلام شان خو بیل دی، خو د موسی علیه السلام معجزات د 2 پورې مشهور معجزات. نو په نسبت د نورو پیغمبرانو د معجزات سیوا الله وايي موسی علیه السلام ولېږو وروسته دوی نه په خپلو معجزو سره الی فرعون وملئه او د هغې مشرانو ته د دپاره دعوت څه دپاره لاړ؟ دشمنۍ دپاره نه بلکې دعوت دپاره. فظلموا بها، نو هغوی ظلم وکړو په دې آیاتونو باندې، په دې نښو باندې، په دې معجزو باندې ظلم وکړو. څه مطلب؟ یعنې د معجزې پیش کول او د هغې تقاضا دا وه چې چونکې دا خو د الله تعالی له طرف نه ښکاره ثبوتونه او نښې وي، د دې قدر او احترام پکار و. دویم د معجزې تقاضا دا و چې د موسی علیه السلام پیغمبري منلې وي، خو دوی دغه معجزو احترام ونه کړو، هغې ته د سحر نوم کېښودو، خوشې نوم یې کېښودو. سحر په خپله باندې د کفر نوم دی، د کفر یو قسم دی. مخکې بقره کې دا موضوع تفصیل تېره شوې ده. او درېیمه خبره دا ده چې د معجزاتو تقاضا دا وه چې د موسی علیه السلام خبرو باندې یقین وشي، خو دې هغې ټولو ته دروغ وویل، دوکې ورته وویله. نو دا په دغه معجزاتو باندې ظلم شو. الله وایي فانظر، نو وګوره کیف کان عاقبة المفسدین، چې بیا څرنګه شو انجام د ورانکارو خلکو. مفسد در عربی ټکی دی، مفسدین جمع ده، په معنا د ورانکارۍ سره راځي پښتو کې. ورانکاري چې کومه ده د دې بحث مخکې موږ کړی د فساد تفصیل موږ ذکر کړی دی چې د فساد غټ قسمونه دوه دي. یو قسم فساد دا دی چې تر انسان دنیاوي اسباب، دنیاوي ژوند، د هغه سکون او اطمینان آرام دې ته خطره جوړه کړي او داسې حرکتونه کوي چې ستا په وجه باندې هغه تنګي، هغه خوشحاله نه وي، ستا د راسه کړېږي او رنځېږي. نو یو قسم فساد دا شو. دویم قسم فساد چې کوم دی نو د هغه دین ته نقصان رسول، چې دا انسان د ژوند مقصد دی، په دې دین باندې په شرعي احکامو د الله تعالی رضا حاصلوي، جنت ته به ځي، جهنم نه به ځان بچ کړي، د عذابونو نه به ځان بچ کړي، او ته به دې دین کې رکاوټ شوې، هغه دین دنه پټې او دغه باندې یا په زور کې چې په دین باندې به عمل نه کوي، یا به دغه دین کې دنه داسې التباسات راوباسي چې د خلکو نه ګډوډ کې دوکه ورسره کې. نو دا دواړه د فساد قسمونه دي. نو الله تعالی فرمایي چې فانظر وګوره کیف کان څرنګه و عاقبة المفسدین، انجام د ورانکارو خلکو. فرعون په دغه دواړه اعتبار سره ورانکار دی، د اسلام او دین مازدلي دشمنو د موسی علیه السلام دعوت مخالف. نو روحاني فساد هم واضح دی او ظاهري تور باندې هم دا مفسد دی، ځکه د بنی اسرائیل نه غلامان جوړ کړو، هغه به خپل خدمتونه کول، هغه خپل کورونه نه، خپل مالونه نه لرل، او زنانه او نارینه په یو شان کې دوی د قلاګانې جوړولې، خښتې به جوړولې، کورونو کې به خدمتونه کول، قلاګانو کې به خدمتونه کول. دا انتهایی ظلم چې په دواړه اعتبار سره دی ورانکاري شروع کړی و.
الله وی دی واقعا بعد وایته اندازه ولګه وجر دی انجام بیس هغه خلک چې د غیر نور مسلمانان نور انسانان مخلوقات تنګي یا د غیر دین ته خطر ای د غیر خلکو انجام صحیح نو غیر تخبر بیا د دې قصې نو وسته اندازه ولګه نو دا د موسی علیه السلام د واقعا یو عبرت حاصل شو چې ظلم او فساد د انسان تباہی لپاره بنیادی سبب دی وقال موسی او موسی علیه السلام یا فرعون ای فرعون موسی علیه السلام فرعون ته لاړ نور زینو کې د دې چې موسی علیه السلام یوازې نه موسی علیه السلام چې کله تر دغه فرعون ظلم د هغه زیاتی ورته معلوم دغه تکبر او غرور ورته معلوم دا مرته پته و چې بنی اسرائیل کې يم بنی اسرائیل فرعون غلامان دي اوس به دا وجه د بانی هلي لټ ازادي لپاره لارې جوړي چالم سورې دي دا الزامات شته د دې سره سره موسی علیه السلام په خطا کې ردوی نه وساړې هم وجلې اگر چې دا حربي کافرانو مرګ جایز خو اخلاقی لحاظ باندې چونکه دا دعوت سلسله وا موسی علیه السلام دا یو خدای ګڼله هغه مضمون مبل ذکر کې براش چې د دې فرعون چې کوم خاندان او قبطي خاندان باندې بنی اسرائیل باندې ظلمونه کول بنی اسرائیل کې یو غریب مندل دی مسکین هغه ته یو غټ بوج ور پښای کوي او بس دغه سړی چې کله بوج پښای کوي د بوج سره ایسته وولېږي دوه وولېږي درون دی وړای نشي بیا د یو وخت په چوکا باندې بیا ودر پښای کوي هغه بیا وغورځيږي په دې کې موسی علیه السلام پیراله موسی علیه السلام ورته ویل ظالم نه سړی سره گزاره وري نه کېدا بوج دا وړي شي دا ورته بدمعشي وکړي دا زمون غلامان دي ستاسو کار نشته کوړې شي کنه شوړځي او پښاکو موسی علیه السلام د غصې نو ستور شو پسې وراله او بس یو سپېړه چې ورکړل شي ساتو مرش چې کله دې مړ شو موسی علیه السلام خپه شو چې دا خو نه وجه خو ما صرف جدا کول او د ساور کو غدا اطلاع پیراون ته ملاو شي دغه قوم سړی دی کټه مسله برابر سره شي بس د خبره پټه کله خو دې سړی وری د بل اسرایلی وری د چې سړی خو مړ شي په دوی ورځ باندې موسی علیه السلام د غلار بیا روان دي چې ګوري نو مکه سړی چې مکه 13 ورځې ظلم کېده د یو بل قبطي سره بیا به جنگ شروع شوی دی الانجه چول موسی علیه السلام د خپل قومایز ته ویل چې ګوره گزاره کوه پرون د ملانجا چولې ونن د بیا شر شروع کړي دي کار د سم نه رسو پر باندې بیا خراب کې شر به جوړ کې د څه کار وکړي سو پر د وسی کې گزاره کوي جګړې مکوه او بس ور روان شو د سړی د خیال چې کړي پرون کس وجلې د غسین او وسه ماته جنگ شروع کړل را روان دي کې دې چې دنن ما وجلي نو دې ویل او چې کړي او ویل چې پرون دی یو مړی کړي دنن ما وجنې سکه ما وجنې پرون د پیراون سړی وجلې دنن ما وجنې شور واج خلک خبر شو چې دا پرونه مړی خو دې سړی کړي د موسی علیه السلام نشوي خبر پیراون ته ورسېدله پیراون په دربار کې د موسی علیه السلام یو غمخوار خیرخوا موجودو هغه خبر راولېږي چې ساده قتل منسوبې دي وجنې دي لہذا د مصر نه حدودونه بهر شي پیراون د یری نه موسی علیه السلام د علاقه پرې خو د هجرت یو کو مدین ته لاړ د شعیب علیه السلام سره اوسېدو نو الته کې د شعیب علیه السلام په علاقه کې مدین کې ته حکم ملاوي چې ته واپس لاړ شه پیراون ته دعوت ورکړي نو موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې الله ز جواز یم زما جبه نه خري ز صحیح خبري نشم کولای پیراون ډېر جابر سړی دی زما د اورور چې کم دی مشر د هارون علیه السلام ته مشر او دا زما سره ولېګا او د هم پیغمبري ورکا چې زما سره مرسته وکړي زما ترجمانی به وکړي زه خو د آزادي خبري نشم کولای الله تعالی د موسی علیه السلام سوال قبول کو او هارون علیه السلام د سره ملګری شو دوانه لاړه دې ځکه کې د موسی علیه السلام یوازې ذکر دی په نور آیاتونو کې بیا راشي چې موسی علیه السلام سره هارون علیه السلام ورسره نو موسی علیه السلام فرعون ته مخاطب شو باسه شروع ورته ویل یا فرعون ای فرعون چې کوم دی د مصر د بادشاہانو لقب دی په مصر کې به کوم بادشاہ راته په هغه زمانه کې هغه ته فرعون وایي فرعون په معنا د حکمران یا صدر وزیر اعظم چې موږ استعمالو نو هغه شان دغه شان د فرعون د مصر بادشاہ ته فرعون وایي د موسی علیه السلام د زمانه چې کوم فرعون د هغه نوم قابوس تاریخ نقل کړی دی تفسیر کې ګر لیکلي دی د هغه نوم قابوس او فرعون باندې مشهور نو موسی علیه السلام دې ته ویل انی رسول من رب العالمین یقینا ز پیغمبر یم د رب د مخلوقاتنا د رب العالمین یعنی د ټول مخلوقات چې کوم رب دی د هغه طرف نه ز پیغمبر را لګل شوی رسول پیغمبر استاد جواب وړونکو کس په قران کې دوه قسمه اصطلاحات استعمالېږي یو رسول دی یو نبی دی رسول او نبی کې فرق چې کوم دی نو هغه دا دی رسول هغه کس ته ویل کېږي چې الله تعالی دعوت لپاره را لېږلی دنیا ته خدا د دې کس سره به آسماني خپل مستقل کتاب ورسره لکه د موسی علیه السلام سره خپل کتاب موجود و د عیسی علیه السلام سره انجیل وو دا شان داوود علیه السلام سره زبور وو نبی علیه السلام سره قران وو
نو دغه کتاب چې څوک لري دا رسول می دا نبی می او چې کتاب آسماني نوې کتاب وسره نه مستقل بلکې د پردي کتاب ته دعوت ورکړي لکه باقی د بنی اسرائیل نور پیغمبران واخله چې هغه مخکې کتاب ته دعوت ورکاوه چې بده معنی ایمان راوړي بس خپل آسماني کتاب وسره نه او دغه کس ته نبی ویل کیږي موسی عليه السلام کې دغه دوه علامات چې موجود دي دا رسول دی دا نبی هم دی رسول هم دی لہذا هر نبی دا رسول نشي کېدی او هر رسول دا نبی موسی عليه السلام ورته وځي د الله تعالی طرفنا پیغمبر یم حقیق ډیر لایق یم الله اقول على الله الا الحق چې زمونه هم په الله تعالی باندې مگر صرف حق وینا وکم دروغ پکې ونه وي ولی ځکه د رسول ته کې خبره معلومه شوه رسول هغه څوک چې هغه د پیغمبرای نه مخکې هم او وروسته هم معصومي ته ګناهونه نه پاک دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده نو چې کوم کس پیغمبر نو دا به دلیل دی خبري چې د پیغمبرای نه مخکینه تاریخ مکمل پاک د غلا غداری دوکبازی څومره جرایم چې دي هیڅ یو جرم کې د ملوث نه دی د پیغمبرای ټکی نه خود به خود معلومیږي لکه څنګه نبی علیه السلام د پیغمبرای نه مخکې صادق او امین دغه شان موسی علیه السلام د پیغمبرای نه مخکې بنی اسرائیل کې پاک دامنې سره مشهور دروغ دوکي چلوال د کې بالکل موجود نه و نو موسی علیه السلام د وینا مقصد داش چې د الله تعالی طرف پیغمبر یم نو د پیغمبر شان دا چې د غدار او خائن نه بلکې د امانتدار د الله تعالی پوره وینا به خلکو ته رسوي نو زه دغه لحاظ باندې زه غدار نه یم زه چې کوم خبرې کوم نو رښتیا خبرې کوم د الله تعالی هغه وینا مې راوړل چې کوم د الله ویلي هغه خبرې نه کوم چې الله راته نه دی ویلي دا اولنې دلیل شو د موسی علیه السلام پیغمبري باندې زه پیغمبري یم اوس د موسی علیه السلام پیغمبري ته معلومه لندن دا ځای ولګوا ورشه معاشري ته ورشه گاوند ته ورشه علاقې ته ورشه چې خلک د موسی علیه السلام باره کې څه وایي چې د کړه وړه معاملات د خلکو سره څنګه وو پاک دامن وو کنه وو دنیا سره محمد په کوم لیول باندې وو کنه وو په خپل باندې اندازه ولګي چې پیغمبر دی کنه دی دا یو دلیل شو د موسی علیه السلام د پیغمبري دویم دا ویل قد جئتكم ببينة من ربكم یقینا زراغله یم تاسو ته فخکاره دلایل سره طرف درب تاسو نه دغه اشاره شو معجزې چې زما سره د خپل پیغمبري باندې ثبوتونه موجود دي هغه ثبوتونه زما هغه معجزې دي چې الله تعالی را کړې دي نو د پیغمبري لپاره دوه قسم دلایل موسی عليه السلام بیان دعوت ده په ارسل معیا ولګه زما سره بني اسرائیل د الله پیغام می راوړل چې بني اسرائیل زما سره ولېګا د غلامان کبه ما په دې باندې ظلمونه مکه خپل دین ته یې پرې ده بني اسرائیل چې دا اسراف عبرانی ژبه کې بنده ته ویل کېږي او ایل په عبرانی کې الله تعالی ته نو د دې معنی شو د الله بنده لکه مونږ چې وایو د الله بنده عربی کې وایي عبد الله دا څنګه د اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب او دا په عبرانی ژبه کې د یعقوب علیه السلام د دیندارۍ د پاک دامنۍ په وجه باندې دا لقب ته قوم ورکړي او دې څنګه ګوري ایل الله تعالی دا وایي په عبرانی کې عبرانی د عجمی ژبه ده د عربی نه ده د دې دا مسله خود به خود معلومه شوه چې په عجمی ژبه کې د الله تعالی د څومره نمونه دي څوک یې اخلي نو بده کې ګناه نشته که په انګریزي کې د خلک ګارد وایي که په اردو کې وته خدا وایي که په فارسی کې وته خداون کریم وایي که پښتو کې وته خدای پاک وایي نو بده کې ګناه نشته په هر ژبه کې د الله تعالی نوم څوک اخلي نو بده کې د قباحت نه راغلي دلته کې تو ګوره اسرائیل د عبرانی ژبه الفاظ دي قران نقل کړی دي دې څنګه کې ځنې خلک عزت ټینګي هغه وجه د الله تعالی نمونه چې کوم 99 اسماء الحسنا دي دغه نمونه علاوه د الله تعالی ته بل نوم په بل ژبه کې نه وایي او مثال لسی پیش کړي لکه چې نمبر میلاوي او رنګ بلچا تلاړ شي خطا کې بلچا تلاړ شي یو انسان غلطه کړي نو وې د ستا چې کوم ته اوس خدای پاک یادې نو د خدای الله تعالی نوم سره بده دینه نو وې دې باندې الله تعالی ډو خوشاليږي نه ساس والو لمنی نه بدارین وې بلچا تلاړ یو خدای د الله تعالی ذات د الله تعالی علم د موبایل سره مشابه کول تشبیه ور کول د عظیم جرم دی لوی جرم دی الله تعالی تشبیه مخلوق سره داسې جرم دی قران په خپل دې تردید کړی دی چې لیس کمثله شیء فی الارض ولا فی السماء الله د ذات د جبزمکه او اسمانونو کې ولته مثال نشي پیش کولای چې دې په شان تکړي یو دا خبره جوړه شي دا خبره بیل ده چې د اسماء الحسنا او ډېر کمالات لري ډېر په فائدې باغې کې شته ډېر ثوابونه پکې شته هغه خبرې په خپل ځای باندې دي خو د جایز او ناجایز خبره ده دغه څو ناجایز نشي ویل دویمه خبره دا ده توحید عقیده دا ده چې حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي اوس دې ته حرام وي
چې بابل جبه کې با جمعي جبه کې د الله تعالی نوم یادول دا حرام دي حرام خو الله حرام کړي نو الله تعالی د کتاب نو د حدیث نو دلیل وخایج په کوم ځای کې حرام ویلي تر ځان حرام کړي دي نو دا بل ناجایز شو حرام هغه چې الله تعالی او د حرام ویلي حلال هغه چې الله تعالی او د حلال ویلي د خپل طرف د صفات په صادر اول د بل جرم دی بل ناروا ده دایو جدا بل مسله ور دي ځګن کې موږ ذکر کړو نو د موسی عليه السلام دعوت دا و چې بنی اسرائیل ما سره آزاد او ما سره ولې دې ځګن نه چغلاړ شي چې خپل دین باندې عمل وکړي ځکه په مصر په حدودو کې دنه په غلامۍ په صورت کې هغه نه د موسی عليه السلام پیغمبري منل شو د یری دلاس او نه په آسماني کتاب تورات باندې عمل کولای شو ځکه چې هغه به اله د پیرامون بګارونه کولای او هغه به اله پیرامون د خدای ویل دغه نه خدای بل جواب ویل نه شو سره بودا نو مناسب دا وجه دغه ځګین نه هجرت وکي بل چرته لاړ شي بدن باندې عمل وشي قال ان پیرامون ورته ویل ان كنت جئت بآیه چرته کې تر غلای به آیه بخکارا ناقصرا یعنی معجزه لري فاتی بها نو غراوړه ان كنت من الصادقین کته درشتونه نه د پیرامون چالاکی ته وګوره موسی عليه السلام د خپل پیغمبري لپاره دوه قسمه دلایل وړاندې کړي دي یو خپل پاک دامنی وړاندې کړل چې زما پاک دامنی تاسو ته معلومه ده د وړکوالي نه راواله د دې زمانه پورې زما کړه وړو معاملات څومره پاکیزه وو حالانکه زه پیغمبر نه وم زموږ معاشره اسلامي نه و بیا هم زه پاکیزه وم نو دا زما د دلیل د خبرې د صفاتونه د پیغمبري تر عام کس کې دي نشي نو چې دا خبره خو بيخي واضحه و د موسی عليه السلام او غونډو بن اسرائیل نه چې قبطیانو به گواه کول چې د پاک دامن سره دی او د معاملات او کړه وړو بيخي چې دین شرعي او د عدالت او انصاف دي نو پیرامون په دې خبره بيخي ځان نه غواړي او بده باندې باس ونه ځکه چې باقي گنجائش د انکار کې دي نشي نو چالاکی وکړه له معجزې ته ځان واسه دویم خبره باندې اعتراض وکړه چې د معجزې خبره د کله معجزه پیش او خیال دا وجه معجزه کې تعویلات کولې شي که موسی عليه السلام پیش نکړه خو پیش نکړه بیا ما وګټله که پیش کړه چالاکی به کوم چې دا سحر دی بیا بخر کول دوکا ورکما نو بده ځکه چې د موسی عليه السلام چالاکی گنجائش نه وو نو پیراون سره د چالاکی گنجائش نه ډیرو نو بده وجه اولاني سوال کې چالاکی نشو کېده اب دویم کې دې شو اولانه دلیل د موسی عليه السلام په ځای پرې خو دو او په دویم دلیل راغونی چې بده سره خبره کومه نه خپېش ان كنت من الصادقين کته درشتونه نه موسی عليه السلام معجزات وړاندې فالقى عصاه نو وی غرز ولا امساخ بلا فاذا هي ناصب د امساخ ثعبان مبين یو اجدها وخکارا صبان مارته نه وي مار کې چي اجدها په د مارانو کې کم غټ شي دی هغه ته ویل کېږي چې کوم لوی بلا راځه حیوانات تیرول شي نو دا مار نو دا اجدها و لوی شي و لوی بلا مبين وخکارا و یعنی ټول خلکو لیدل تیاری خبره نه و یو کس خبره نه و هر چا په کلاو میدان باندې لیدل ګور نو پیراون د یو معجزې مطالبه کړه موسی عليه السلام د دوه معجزې خو دي ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين نو راويست لاس پل الناس بدا تک سپینو للناظرين د پاره د کتنو نزع راويست رستش نه راويستو دې ځکه باس نشته نور زګینو کې باس شته چې دا لاس د گریوان نه راويست او بل ځکه دې چې دای د خپل تخر نه راويست معلومی کې دا چې موسی عليه السلام مدالاس کړ د تخر نه راويستو او کله وای د گریوان نه راويستو دیم نزعټ کې دې ته اشاره ده چې کله به د لاس راويستو نو داسې زور به وتکاو راخکاوده به زور به وتکاو آسان باندې نه نو داسې معلومی کې چې د لاس په گریوان کې کلک کو به راخکاودو د خر کې به لاس ورکو به راخکاودو په زور باندې نزعټ ټکی معلومیږي نو بیا ودغه فیضا هي بيضاء للناظرين ناس ورتک سپین شو د پاره د کتل سپینواله د لاس په دوه طریقو باندې راځي یو دا چې دې باندې برګي مرز ولګي د هم سپینېږي یو دا چې د معجزه چې سپین رڼا شروع کی د هم سپینې د دي نو به دور ځکه کې به راشي چې بین غیر سوء بغیر د تکلیف نه او برګي مرز هغه مستقیل تکلیف د بیماری د روغ شي نه دي نو هغه معجزه نه ده هغه برګي والا سپینېدل نه بلکې د معجزې په تور باندې سپینېدل یو دونه مقدار باندې چې بس نه بو پړقېږي نو سپین ښکار یو پړقېږي بل دومره مقدار باندې چې رڼا مسکه نو د ابن عباس رضی الله عنه قول نه معلومیږي دا چې دا دومره سپینو رڼا به کوله د نور شاند کې رڼا به کوله پړقېده به قسم به تور شپه به دا عمل چې کړو وګو بيخي بس پینه وراش رڼا بش په دې طریقه باندې بس پینش اوس خبره دا چې پیراون مطالبه د وی معجزې کړله موسی عليه السلام دو معجزې خو درې د حکمت دا ده اولنې معجزې خو در د برای ترهیب د دې د يرولو د پاره چې د دین دشمنی کوي
الله کولای شي زماره د امسان خمار ساز کی تاسو ټول خوري او دیم د ترغیب د پاره چې تاسو د اسلامي دعوت او مانو شریعت مو مانو الله تعالی انداز سپین روخانه کې لکه زما د لاس ته ګوره د سم روخانه کې په اوله کې ترغیب یې ورته اشاره ده او دویم کې ترغیب امید پیدا کول ته چې ایمان او اسلام کې څومره فائدې دي تاسو د پاره که تاسو اسلام قبول زین روایتو کې دا هم شته کوم ابن عباس رضی الله عنه نقل کړی دی چې دا لوی خامار چې کوم دی لوی اژدها د سر اوچت کو د فرعون قلعه د سر وکړ او دا ستاو راتاو شو ډیر ناشنا انداز یو فرعون یو hebat واغه چغه واله او رامن ډکړي د موسی علی السلام شاته پټ شو او موسی علی السلام د سوال وکړ ټولي خبرې د سره مننه خدای شي لري دې نه یریږي زین روایت دا هم لیکلي دي چې دغه ټیم کې ډیر سرداران لوی سرداران فل مخرا پر وته رزونه د hebat نه زرونه وچاو دل مړ شو نو د موسی علی السلام دوه معجزو پیش کولو لپاره مارب القرآن دو جهاز ذکر کړی دی یو دا چې اولنې معجزه د يرولو لپاره او دویم د ترغیب د امید پیدا کولو لپاره او دې سره سره د فرعون چالاکی نسکور کړه چې ته یو معجزه غواړې زماره طرفه دوه معجزې درواخله